بسم الله الرحمن الرحیم وعلم ان المکسور يجوز دخول اللام على خبرها وعلم نتا مصنف د ان مکسوره په باره کې وبله ضابطه بیانوي چې ان مکسوره په خبر باندې لام ابتدا داخلول جایز دي لکه ان زیدا لقائم ځکه چې لام ابتدا د جملې د تاکید د پررسي او ان مکسوره دا هم اسم خبر سره جمله وي مفرد نوی دې په خلاف ان چې په خبر باندې لام ابتدا نشي داخلي ویل ځکه چې ان مفتوحه دا اسم خبر د مفرد په تعویل کې کی جمله په تعویل کې نه کوي پوه شو په ونه شو ټیک شو نو دین یو بل فرق هم تبیان شو دی ان ودی ان په میانس کې وقد تخفف فيلزمها اللام وقت تخففون مصنف د ان مخففه من المثقل احکام بیانوي ٹھیک ده ان خو شي تشدید سره خو کله کله د تخفیف سره ملي شي ټیک ده نو چې کله په تخفیف سره دا ویل شي نو د مشابهت برسي د ان فی سره نو ان فی او د ان مخففه من المثقل په میانس کې به فرق داوي چې د ان مخفف من المثقل په خبر باندې به لام داخليږي صفه داخليږي لام به داخليږي او د لام دوغ داخلول په دې باندې واجب دي پوه شئ د ان مخفف من المثقل او د ان په مینس کې فرق کول د پر مصنف یې چې د لام داخلول د دې په خبر باندې واجب دي ٹھیک ده چې فرق ظاهر شي پوښي چې دا ان مخفف من المثقل نه وکدا ان فی دا لك وان كل لما لا يوفينهما ٹھیک ده نو دې څه وګوره ان كل لما لا يوفينهم نو دې څه وګوره دا لام لا يوفينهم په خبر باندې داخل لګنه نو دې څه پته ولګی چې دې څه د ان فی نه ده بلکې نه مخفف ده پوښي خو چې کله دا ان مخفف شي نو دت عمل ورکول او نه ورکول دواړه جایز دي لکه په دې کې عمل کړی دا د دې کې عمل کړی دا او ان كل لما جميع لدينا محضرون په دې کې عمل نه دا کړی ویلي ځکه چې مخفف ده کنه او چې کې کله تخفیف شي نو عمل ورکول او نه ورکول دواړه جایز دي نو په دې کې ګور نه دا ورکړی په دې کې نه دا ورکړی پوښیم اول مثال کې منصوب ده ان كل ٹھیک ده کنه او دویم کې ان کلن څه شي ده مرفوع ده په دې په پوښي وګورئ برته وقد تخفف کله کله بده کې تخفیف کول شي فيلزمها اللام كقوله تعالى وان كل لما لا يوفينهما وحينئذ يجوز الغاؤها دا وقت کې جایز دي لغو کول دي كقوله تعالى وان كل لما جميع لدينا محضرون ويجوز دخولها على الافعال دزنا مصنف دایي چې ان مخففه من المثقل ان مخففه من المثقلات چې کله دا مخفف شي نو بیا دا په هغه افعال باندې داخلي دي شي چې کوم افعال په مبتدا او خبر باندې داخلي دي لکه افعال ناقصه افعال قلوب او افعال مقربه ٹھیک ده دا افعال مبتدا خبر باندې داخلي کنه نو په دې افعال باندې ان مخفف د داخلي پوه شو په خبره باندې لکه وان كنت من قبله لمن الغافلين د دې کې دا ان كنت من قبله لمن الغافلين نو د دې کې وګوره ان په څه باندې داخله او كنت باندې داخله او دا مخفف من المثقل لو كنت في الناقص ده کنه او دا في الناقص په مبتدا او خبر باندې داخلي یا وان تنك لمن الكاذبين دې کې وګوره ان مخفف من المثقل په ځان باندې فعل قلب باندې داخله په څه باندې افعال قلوب په څه باندې داخليږي په مبتدا خبر باندې داخليږي پوه شو په خبره باندې خو چې کله دا په افعال باندې داخل شي کله ان مخفف من المثقل دا په دې افعال باندې داخل شي نو دا به عمل کی او کنه کوي نو دې کې دوه کول دي یو کول چې دا ملغا عن العمل وي او دا کول راجح هم ده عمل باندې کوي خو بعض خلک چې نه عمل وکوي خو دې پر به اسم محذوب ضمیر شان وي ان كنت دې ترکیب څه رنګ شي ان
دا به حرف مشبه بالفعل مخفف من المثقل بشي وضمیر شان مې دې پر اسم شي محذوف او كنت من قبله لمن الغافلين دا پورا جمله کان كنت اپنے اسم خبر سے مل کر دا شي دا خبر شوی تا او دا رنګ نذن کله مل کاذبین کې هم دغه ترکیب ده پوه شو په کپوی بنه شوی سم مسله په کنه شته کنه وكذلك هم دغه رنګي ان المفتوحه قد تخفف ان مفتوحم کله کله لیکن تخفیف کولای شي تجدید په ځای کې څه کولای شي تجدید ختم شي او کې تخفیف پکړل شي ٹھیک ده نو دې ته ویل شي ان مخففه من المثقله به ویل شي ٹھیک ده نو دې ځنه مصنف د ان مخفف من المثقل والاحکام د تبینوي ٹھیک ده خو مصنف یې چې کله ان مخفف من المثقل شي نو همیشه د پر بدا په ضمیر شان مقدر کې عمل کوي پس کې عمل کوي ضمیر شان ضمیر شان مقدر کې وڅ کوي عمل کوي او فتدخل على الجمله الاسميه كانت فعليه په جمله اسميه به داخليږي او په جمله فعليه به څه کېږي داخليږي به پوه شو او ښه جمله اسميه مثال به شي ان مخفف من المثقل دا به خامخا عمل کوي ٹھیک ده کنه دی عمل واجب ده خو پس کې به عمل کوي په ضمیر شان کې به عمل کوي ٹھیک شولا او جمله به دې پر خبر وي او دا بیا په جمله اسمیم داخل للی شي په جمله فعلیه داخل للی شي جمله اسمیم مثال څنګه لك بلغني ان زيد قائم بلغني ان زيد قائم دې فعلیه مثال به شي بلغني ان قد قام زيد پوښي خو چې کله په جمله فعلیه باندې داخل شي نو بیا په غیبه باندې بسین سوف قد یا حرف نه په داخلول په دې کې به واجب وي ٹھیک ده کړم جمله فعلیه باندې پوښي کچې جمله فعلیه باندې داخل وي نو په دغه څلورو حروف کې به یو حرف دې باندې داخلول څه وي واجب وي لکه بلغني قد قام زيد کې قد په داخل کړی دا یا بلغني ان ما قام زيد دې کې څه داخله ما داخله په حرف نفي پوشي یا علم ان سيكون کې سين داخله په او کنه فعل باندې کوم فعل باندې داخل شوی کنه هغه فعل باندې به واځي ویډیو ولا خبر مې دي اېدي خبر مې پوشي په په نه شي په وګورئ دا عبارت وګورئ به مخکې سن ٹھیک شو ويجوز دخولها وجائز داخل للي على افعال بني على المبتدا والخبر چې داخليږي افعال په مبتدا او خبر باندې قوله تعالى وان كنت من قبله لمن الغافلين وان ظنك لمن الكاذبين وكذلك ان المفتوح قد تخفف فحين يجب اعمالها في ضمير شان واجب د عمل لري په ضمير شان کې مقدر ضمير شان مقدر کې فتدخلوا على الجمله الاسميه فداب داخليږي په جمله اسميه باندې كانت نحو په جمله اسميه نحو بلغني ان زيد قائم او فعليه یا فعليه باندې نحو بلغني ان قد قام زيد ويجب دخول سين وسوف وقد او حرف النفي على الفعل كقوله تعالى علم ان سيكون منكم مرضى والضمير المستتر والضمير المستتر يعني مقدر اسمه ان اسم دي النبي والجمله خبرها وجمله بدي ولا سوي خبر بوي وكأن للتشبيه كأننا تمصنف دريم حرف دي حروف مشبه بالفعل نه بينوي چغه كأن ده پوشي چغه شدا كأن ده وكأن يسري پرسين كأن دي تشبيه دي پرسين يسري پرسين تشبيه دي پرسين لك كأن زيدا الأسد كأن زيدا الأسد گویا کہ زید اسد ہے گویا کہ زید اسد ہے ٹھیک ده كأن دا مرکب ده د کاف تشبیه و د اننا اسنا خو چې کله په ان باندې کاف داخل شو حرف پوشي کاف حرف جر په داخل شول نو اننا څه شول کسره دی حمزه په فتحه باندې بدل شول نو څه دی جوړ شول كأن ته جوړ شول پوشي نو یی وكأن للتشبيه كأن تشبيه پر د نحو جیسے کہ كأن زید الاسد
وهو مرکب دا مرکب د من کاف التشبیه وان المکسوره وانما فتحت ودې په تحویل کړی شو لتقدم الكاف عليها چې مقدم شو کاف په دې باندې تقديره ان زيدا كالاسد نو دې تقدیر بسوي ان زيدا كالاسد پوښي انما فتحت دا یو اعتراض جواب هم کېدلی شي سوال څه ده چې تو وی چې دا د کاف او د اننا کاف تشبیه او د اننا مرکب ده چې کله دا د کاف تشبیه او د اننا مرکب ده نو بیا هو کاین په کورو کنه کان نه ویلی یي نو جواب دادا چې دا و ان خو چې کله کاف حرف جر په دې باندې داخل شول ٹھیک ده کنه نو په منځ د کلام کې راغله کنه چې په منځ کې راغله نو کسره مو په څه باندې بدل کړله په فتح باندې بدل کړله نو دغه وجنه کأن ویل شي کأن نشي ویلای پوښي وقت تخففوا وکله کله به مخفف ویل شي نو فتلغى نو بیا به عمل لغوي کأن زید اسد کأن زیدنا اسدنا ولكن للاستدراك للاستدراكي صدرم نمبر حرف دي حروف مشابه لنا فعلنا اغا لكن دا لكن استدراك دي پرسين استدراك معنی دا پالنا ٹھیک ده او په اصطلاح کې استدراک څه ویل شي چې د سابقه کلام نه یا سابقه جملې نه کوم وهم پیدا شوی وي هغه وهم دې په ځای لري کړل شي پوښیم دغه وجه ده چې دا لکن نه به دوه جمله په منځ کې رسي خو دا کلام د دوړه کلامه یا د دوړه جملې دا به سي چې د کې په معنی په اعتبار سره تغیر وي یعنی کایو مثبت وي بل به منفي وي ٹھیک ده کنه اوس کلبزن دوړه مثبت وي خو چې معنی په اعتبار سره کې سي تغیر وي لکه لفظن مثال بس چې ومنن دوړه لکه ما جاء القوم لكن امرا جاء ما جاء القوم منفي ده خو لكن امرا جاء شي ده مثبت ده غاب زيد لكن بكر حاضر دې څه وګور لپس په اعتبار سره دوړه مثبت دي ٹھیک ده کنه پوښي خو دې معنی په اعتبار سره غاب زيدون زید غایب ده لكن بكر حاضر وبكر شي ده حاضر ده نو لپس په اعتبار سره دوړه مثبت دي خو معنی په اعتبار سره کې غایب څه شي ده منفیه ده ٹھیک ده کنه معنی په اعتبار څه ده منفیه ده پوښي کپونه شي ولكن الاستدراك لكن استدراك د پردا وي توسط بین کلمین متغیرین ودا برسی په منځ د دوه کلام متغیر کی فعل معنی په اعتبار هما جاء القوم لكن امرا جاء وغاب زيد لكن بكر حاضر ويجوز معها الواو ودسرا واو راولم جائز دي لكن حرف مشبه بالفعل كمخفف وكمثقل وي دسرا دی واو راولل د جائز دي ويجوز معها الواو نو قام زيد ولكن امرا قائد ٹھیک ده پوښي کپونه شپه یا الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دې کې مخفف ده کنه وګوره او وسه استعمال شوی ده وقد تخففوا وکلا کلا ولكنك تخفيف کولای شي ٹھیک ده نو چې کله لکن مخفف شي نو بیا به لفظي عمل دانه کې عمل به باطل وي لغو به وي ٹھیک ده نحو مشى زيد لكن بكر عندنا نو ګر عمل ونه کړل ٹھیک ده کنه پوه په خبره باندې پنځم نمبر حرف دی حروف مشبه بالفعل نه لیت ده لیت د انشاء تمنی لپاره سي مطلب دا چې لیت په ذریعہ سره دی وشي محبت په ذریعہ سره طلب کول لکه لیت هندن هندي چې کاش هندا موسره وایا واجاز الفرا ادینه ته مصنف د نحیانو یو اختلاف بینوي جمهور نحیانو په نس لیت حرف مشبه بالفعل لا مبتدا او خبر باندې داخليږي مبتدا ته نسب کوي دا اسم دی وی او خبر طرف کې خبر دی وی ٹھیک ده خو امام فراسی بیاي چې لیت په معنی دی اتمنا واحد متکلم صيغه ده او دینه بعد د دوه اسمونه د منصوب وي لیت زیدن قائما
بمعنى اتمنى زيد قائما ده بمعنى اتمنى زيد قائما وليت للتمني ليت التمني فرنه وليت هندنا عندنا واجاز الفراء وليت زيدا قائما بمعنى اتمنى ولعل للترجي حروف مشابه فعل شپږم واخري حرف لعل ده ودا ترجی دی پرسی ٹھیک ده او ترجی مطلب څه ده یعنی دا دسه لعل دسه حرف دا چې دلالت کوي په خبره باندې چې متکلم ته د څه شي امید ده لکه د شعر ده لکه شعر ده احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا ٹھیک ده ترجمه د شعر څه ده मैं नेक लोगों को दोस्त रखता हूँ उहिब्ब الصالحین मैं नेक लोगों को दोस्त रखता हूँ वलस्तु मिनहुम हालांकि मैं इनमें से नहीं हूँ लअल्ल अल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह यरज़ुक़नी सलाहा मुझे सलाहियत अता फरमाए मतलब दा उम्मीद दे चला मोम नीक ठीक दा मतलब د شعر سره شاعر په د شعر کې خپل عاجزي او انکساري بیانوي ټیک ده چې زه په خپل نیک خو نه یم خو نیک خلک خو خوم نیک خلک خو خوم او نیک خلکو سره محبت کوم نو امید شته چې د نیک خلکو د محبت د وجنه الله مم سکی نیکی ټیک ده نو تم د نیکی تو فکر وکي غرض د ذکر شعر سره مصنف د شعر ویلي ذکر کړل ځکه چې په دې کې دلیل نشي د خبرې نه چې لعل ترجی دی پرسی لعل سره پرسی ترجی دی پرسی مال استشهاد سره لعل الله ها چې لعل په دې کې عمل کړای دا پوښي شاعر نو مسو دا شاعر څوک دا اهل سنت والجماعت دا شعر امام ابو حنیفه رحمه الله طرف ته منسوب کوي ترکیب د شعر بس شي احب فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده انا ضمیر پکې فاعل ده الصالحین ذو الحال ده واو حالیا لست فعل ناقص تزنی اسم ٹھیک ده کنه منهم جار مجرور ظرف مستقر متعلق بشي کائنن پره دبا خبر شي څه ده پره ليس ده پره ليس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جمله فعلیه خبریه دبا حال شي د صالحین نه حال ذو الحال مل کر د مفعول به شي احب فعل پره لعل حرف مشبه بالفعل لفظ الله اسم دی لعل شول يرزق فعل نونی وکیا یا مفعول به ٹھیک ده دیکھ هو ضمیر فاعل لا يرزق فعل هو ضمیر فاعل لا نونی وکیا یا مفعول به وصلاحنا دا مفعول ثانی شول فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر دبا خبر شدی لعل دے پرا لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر دب مفعول له شي دب مفعول له شي دب مفعول له شي څه دې پرا محب فعل دې پرا نو فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول له سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ وشذ الجر بها دې ځینې مصنف د بعضی نحات او مذهب طرف ته اشاره وکړه چې په دې کې اختلاف ده امام مالک نحوی هغه یې چې لعل حرف جر ده دا بخپل مدخول تصویر کوي جر به ور کوي ٹھیک ده کنه نو مصنف هغه باندې رد وکړي چې دا شي دي شاذ دي ٹھیک ده او فی لعل لغات نو په لعل کې شي دي لغات دي لعل کې شي دي لغات دي یو ده عل بل ده عنا بل ده ان بل ده لعنا وبل ده لعنا ٹھیک ده امام برت سی بی چې د لعل اصل عل و بیا په شروع کې لام لګي نو څه جوړ شول لعل پوښي او باقي څومره الفاظ چې د چی جوړ شوی دا د عل نه جوړ شوی دي لغوند کې تبدیلی سره لکه ان کلام په نون بدل شو ان کې عین په حمزه بدل شو او نون لام په نون باندې بدل شول او لان کې لام په نون بدل شول او منځ کې څه ولګولا حمزه ولګولا ٹھیک ده یا الف ولګولا ٹھیک ده مد ولګول پوښي ولعنك اول کې لام ولګولا او لام په څه باندې بدل کړ دویم لام اخیر لام آی په نون باندې بدل کړل ٹھیک ده خو جمهور په نسبت د ټول اصل دي
جمهور په نسبت باندې دا ټول شی دي اصل دي خو لغات پکې مختلف راغلي حقیقت وګوره برته به باس کوزا کنه عبارت مند ویل کنه ولعل لترجي كقول الشاعر احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وشذ الجر بها وشاذ جر پدسنه لعل زيد قائم وفي لعل لغات عل وعنا وان ولعن ولعنا وعند المبرد اصله عل زيد وعند المبرد اصله عل يعني المبرد بالنسبه لي اصل عل ده زيد فيه اللام والباقي فروع ودي په شروع کې لام زیات شول او باقي دي فروع دي ٹھیک ده بس